بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره دې نه مخکې سبق کې موږ ماشوم ته خو علامت د اسم چې په تنوین باندې به موږ چې کوم دي نو څوک وایي اسم به پېژنو په هغه کې هغه سره موږ اجرا وکړله. کله چې ماشوم علامت د اسم تنوین وپېژندو نو د دې نه بس ورته موږ ووایو چې بچي تا ته موږ یو علامت د اسم بل خو چې په هغې باندې به ته اسم د پیل نه جدا کړې او هغه به ورته څه وښیي ورته به چې ګوره بچي د البیت کې وګوره ته د الف لام چې کوم راغلی دی الف او لام د کم یو لفظ په شروع کې چې دا الف او لام راغلی نو دا به هم علامت د اسم وي. دا په پیل باندې نه داخلېږي دا په اسم باندې داخلېږي نو دا به اسم وي دا به کوم دی نو پیل دی. کله چې ورته موږ دا الف لام علامت د اسم وکړو نو په دې کې اوس بیا ماشوم سره موږ څه وکړو اجرا به ورسره وکړو. ګوره د اجرا طریقه به دا وي موږ به ماشوم ته څه وایو بچي چې دا البیت ووایي ته دا مفرد دی که مرکب دی نو هغه به وایي چې مفرد دی. مفرد ولې دی وایي به چې دا یوازې راغی یو ټکی دی په دې وجه باندې مفرد دی دوه نه دي. ښه دا مفرد بیا موږ درې قسمه ویلي دی اسم دی فعل دی حرف دی هغه به وایي چې اسم دی. ښه علامت د اسم پکې څه دی الف لام پکې راغلی دی. دغه شان بیا ورته ووایو چې دا الماء ووایه الماء چې کوم دی نو مفرد دی خو مرکب دی نو هغه به وایي چې دا مفرد دی. اسم به الحرف کې څه دی اسم دی علامت د اسم پکې څه دی الف لام پکې راغلی دی. دغه شان دی الصلات ووایي بچي مفرد دی خو مرکب دی دا مفرد دی. مفرد ولې دی یو دی. ښه مفرد کې بیا اسم په الحرف کې څه دی اسم دی علامت د اسم پکې څه دی الف لام پکې راغلی دی. دغه شان حاضرتون مفرد دی خو مرکب دی مفرد دی اسم په الحرف کې څه دی اسم دی علامت د اسم پکې څه راغلی دی تنوین پکې راغلی دی. نو ګوره په دې طریقې سره ماشوم سره موږ اجرا وکړو هغه د کوم دی نو موږ د دې وضاحت وکړو چې دا تنوین شلو او دا چې کوم دی نو الف لام شلو دا چې په کوم یو لفظ باندې راغلی نو دا به اسم وي دا به کوم دی نو فعل نه او داسې تاسو کو چې لکه ضربه زیدون مفرد دی که مرکب دی نو دا مرکب دی. غلام زیدون مفرد دی که مرکب دی نو دا مرکب دی. نو دا مرکب چونکې موږ لا ویلې دی د هغې اجرا به ورسره نه وکړو ورسره په دې طریقې سره ماشوم په دې دوه علامتونو کې چلول د هغه سره په دې کې اجرا کوله چې هغه تنوین هم وپېژني او هغه الف لام هم وپېژني چې په کوم ټکي باندې الف لام راغلي نو دا به سی دا به اسم وي دا به فعل نه نو په دې طریقې سره به دا اسم او فعل د یو بل نه څه کړي هغه به جدا کړي.